چې کوم وفات دی چې ما ته وی کاکا جی زم لګېدم چې زه ورغلم نو په ده کې بیا څه نو تک زیړ پروت و خو لکه ته چې کوم ډزې کړي دي که نه دا د قصدن او آمدن کړي دي جي زړه مې نوځي بس ووایم نه دلته کولمې مې سوځي چې ما رامنډل کړې غېږ کې مې اوچت کو نو یو سلګیا زما په غېب کې وه زما لاسونه خپل کار پرې خو ما هغه پاسه وغورځه نو تا ته څه منظر یاد دی چې ډزې وشوې ته ولګېدې که نه بس سره ته یاد نه دي ته چې ولګېدې ستا په سترګو میږي رالل بیا پوه نه شوې که نه او دا تا ته پته ولګېدې چې زما د تره زوی مړ دی بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او نن بیا د هوایي فایرنګ له وجې نه یوه جنازه اوچته شوې ده یو زخمی په هسپتال کې پروت دی د مرګ په حالت کې دی یو بل ماشوم زما سره خواته ولاړ دی دا په دې لاس باندې لګېدلی دی دا وخت موجود یم په شب قدر کې د بټګرام په اشاره کلي کې د دغې واقعه په حوالې سره تفصیل ستاسو مخې ته راوړم ما سره د غځې کې عیني شاهدین هم ولاړو دا ملګری غځې کې ولاړو د ماشوم چونکې په خپله د ګولۍ ښکار شوی دی ده سره هم خبرې کوو د دا مشر چې ما سره ولاړ دی د ده زوی په دغه موقع کې شهید شوی دی د هغه جنازه اوچته شوې ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لیډي ستاسو تعارف دی زما نجیب الله نوم دی د اشارې بټګرام اوسېدونکی دا ماشوم چې کوم وفات شوی دا ستاسو دا جي زما وراره دی او چې دا بل کم زخمی دی دا هم ستا وراره دی جي ښه دا څنګه څه واده وکړې ده نو څه دا جي زما د خوردې واده موږ په جنج باندې روان شو واده چېرته کې دا په خرکۍ دی نوي کورونه ورته نوې خرکۍ ورته وایي لکه اصل کې دامان سره راځي خو لکه نوې خرکۍ دی جوړه شوې ده نو جی مونږ جنگ جوړو دوباره راتلو چې مونږ دوباره راتلو کور ته لږ مزل پاتې و او دغه ټیم کې نورو خلکو هم ډزې کولې بلا شي خلکو ډزې کولې او د سره مشین و دې روانو مخې ته چې څنګه مخې ته روانو د دې مشین ته لس دانې ورخې جوړې او مشین یې رپټ کو چې څنګه یې رپټ کو دې سیده روانو او एकदम شاته راتاو شو او چې راتاو شو بس پای یې وکړو بس دې کې دا درې کسان د ماته وي کاکا جي زه ولګېدم چې ما د لاس وکتو نو ما یې ته خو بچي هغه ما ته اواز وکړي کاکا جي زم لګېدلې ما چې کوم وفات دی چې ما ته وي کاکا جي زم لګېدم چې زه ورغلم نو بس ده کې بیا څه نو تک زیړ پروت و په موقع زما په غېږ کې تېسه وتېره ما سره خوا کې خپل ګاډي زه ګاډي پسې مې منډه کړې چې څنګه یې منډه کړې ما دې وړم چې ما خپل ګاډي ور منډه کړې نو هلته کې بیا چې مې کتل نه بیا نورو کسانو سوزکي کې راچولي وو ما له مخې له رالل بیا ما هغوی له لار ورکړه لار لږه تنګه وه بس هغوی مې وښکله ما ورته تاسو ځای ځای پسې درځم یو لږ پکې بل زخمي دی یو د خرکۍ بل زخمي دی هغه هم د دې ګاونډي دي پرې مرۍ لګېدلې دي خو هغه خو هلکه پېښور ته یې وړو مونږ ته یې وي دا بس وفات شوي دي اوس راته دا ووایي چې دا کوم هلک فایرنګ کړی دی دا د واده والا څه رشته دار اوسې دا ګاونډي دي مخامخ کوری دی ورته جی ګاونډي دی که نه بله څه رشته یې نشته نه جي رشته یې نشته واري دي صحیح ده تاسو داڼه کې FIR کړی دی جی موږ FIR کړی دی څه FIR هم څه کړی موږ دا FIR کړی دی چې دې دا کار د قصدن کړی دی د تاسو سره دښمني څه ذاتیاتو دی لکه موږ پېژنو نه نو بیا سره دښمني څنګه وه قصدن یې ولې کړې نه بس دا موږ هم چې دی ولېشتې دي جی دا موږ هم نه پېږو زموږ لنګ کې لکه چا سره دښمني نشته موږ خپل مزدور کار یو بیا څنګه به چې لکه دغه قصدن کړی دی دا وایم چې دې اوس لکه ما سره ویډیو شته زه به تاسو ته د کلیپ کې ویډیو هم چلیږي خیر دی دې چې سیده روان دی خو ته ماشین داسې ونیسه نو ته چاته څنګه راته وګوره دې کې جی خو دې بل کس سره نه لګي او د بل کس په وجه سره د ما وراره لګېدلي یو هم دغه کېدی شي خو لکه ته چې کوم ډزې کړي دي که نه دا د قصدن او آمدن کړي دي جي جی نو تر اوسه پورې خو تاسو سره معلومات راغلي که نه چې دغه بل هلک سره داسې ذاتیات یاره جي دغه موږ له دغه نه جي معلومات نه راغلي هغوی لکه ټول په هسپتال کې دي مریض سره کوم سړي چې دي که نه ټول هسپتال کې مریض سره دي په خپل مریض باندې دي FIR یې پې کړی دي خو خپل مریض باندې دي ایمرجنسي کې پروت دی خپل مریض باندې دي جي جی ټیک ده جی دا سړی چې کوم دی د بهر ملک د سعودي عرب ته روان دی دا کوم چې مجرم دی چا چې ډزې کړي دي یا سعودي عرب یا ملیشیا هر ملک ته چې روان دی که نه نو موږ دا وایو چې د شناختي کارډ د پاسپورټ دی بلاک کړی شي چې دې بهر ملک ته لاړ نه شي جي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څنګه کاکا د ماشوم بچي عمر د څونه و 14 کاله 14 کاله سکول یې وي او 15 کې وي نور بچي دي شته او یو مشر زوی مې یا بل کشر ورکوټ دی دا مینس کې و که نه دغه کشرې دی دا کشرې دی ښه نو څه به ویل غواړې دې واقع حوالې سره په داسې موقع باندې بایللی دی چې یقینا چې ډېر غټ غم دی ټول عمر به دې د اوږو نه کونه شي بس
زړه مې نوځي بس ووایم نور دلته کلمې مې سوځي یو خبره در یادېږي په دغه ورځ هم سهار کې وختي 5 بجې زما څه کار و هغې پسې ووتم د خالي په ورځ دې کور کې مور ورته بچې کپړې دلې سري کوم ورته مور ماله کپړې مې سري کوه هغې استري راواغېسته ده بغیر هغې استري کړه جامې واغوستې دغه واده له دې روان شو واده ته خوشحاله و واده ته دومره خوشحاله و چې 7 بجې دی د کور وته دغه واده له دې تللی دی دا ورته پته نه وه چې یو سایډ ته به هلک په پالنګ خېږي او زما به جنازه اوچتېږي او بیا هم په دغه سپینوړی دی چې په دغه دیرې په طرف باندې پیاده تللی دی په چنجیا کې هم نه دی تللی او چې کله هلته ورغلي دي د ټولو تېره کړې ده چې کله زه هلته وریم زوم دا رول مې راسره مونږ چې کله ورلو او نو دې ما نه پټېدو چې یاره که دا پلار ما وویني نو دې ما کور ته لیږي دې ما دلته نه پرېږدي دې ما نه پټېدو را پټېدو بیا مازدیګر چې کله جنګ ټیم شو ما مې دې زوی ته مې ووي مې بچي ته لاړ شه دا هلک کور ته بوځه مې کور خوښې دی ده ما ته یو لږ صبر وکړه چې دا جنګ جوړ شي نو زه بیا ما کور ته بوځي د ماشوم ووي ماشوم راته ووي پته ورته نه وه چې مرګ ته انتظار کوو جنګ کې مونږ لاړو هلته کې مونږ زما خورزه مې وه خور مې راته وویل چې ته راشه اوښ هم د کور کې نشته خورۍ هم نشته هغه هم بار دی نو ته راشه په خپله دا جنۍ ډولۍ کې به ته کښېنې مونږ بس ماشومه راواغېسته ډولۍ کې مې کښېنولو هغه د پخواني دغې کو چې ډولۍ کې لکه راوړه که نه مونږ زه او دا ورور مې مونږ درې واړه یو ځای ډولۍ سره را روان وو او دې رانه مخکې وو او مونږ ورپسې وو او چې څنګه دې هوایي پیرنګ وکړو بس زما صرف دغه یو د سپین جامه لیک موړ چې دی را پرېوتو او دا زما د زوی چې کوم دی دې خوا په دې ماشومانو کې پروت و ده را منډه کړې ده واپس دغه وکړو چې ما را منډه کړې غېږ کې مې اوچت کړو نو یو سلګۍ زما په غېږ کې ووهله زما لاسونه خپل کار پرېښود ما واپس راغورځه دې خوا سیټ ته ودرېدم بیا ورنه غېږ کې مې راواغه چې پوګه مې راواړه دودګي کې مې واچو هسپتال ته مې یوړو هسپتال کې راته ووي چې دی ختم زما اوس شو صاحب نه دی تاڼي نه دا راغلی چې دا مرزم نه ګرفتار شي دله دې پوره سزا ورکړي شي زما یې خو کور بان کړو زما یې خو زندګي تباه کړه دونه پر کوټې مې لوېږو دونه 13-14 کاله ته ورسېد کومه خبره ده د هغه نه یادوم اولنې بچی او چې هغه جنازه دې اوچته کړه که نه اولنې بچی مې په داسې غریبۍ کې مې لوی کړي زه په خپله مزدوري کوم کله په سرو غرمو باندې په نورونو باندې زه دا مرض ګټم او داسې کوم دی په خپل هم بیمار یم نو ته به څه ویل غواړې یاره جي به زه به نور څه ویم زما د وروڼو خبره وکړه دا زما زوی دی دا مې چې مړ شو دا مې ورواره دی پوه شو بس موږ ته انصاف میلو شي جي موږ ته د حکومت د اړخ انصاف میلو شي او که انصاف میلو شي بیا به موږ مجبور یو جي بیا به خامخا څه کوو دغه یو کور رقم دی دا به خرڅو خامخا دښمنۍ به هم کوو ورڅه به کوو خو موږ ته انصاف میلو شي د پولیس د اړخه ځکه چې دا اوس راپورونه دا راپورټونه شوي دي او دې پیس هم څه کاروي نه ده کړې پوه شو موږ ته خپل انصاف میلو شي موږ به نور څه وایو جي زموږ کور روان کړو زموږ واړه بچي غرق او پر کړل او دې لیک چې کوم دی دا قصدین کار کړی دی هر څه چې کوم دی خې پکس کړي دي موږ سره ویډیوګانې دي د دې میډیا په ذریعه به موږ ته توخیو چې دا چې کوم دی دا ښه پکس کړي دا زما زوی دا په لاس لګېدلی دغه علاج اوس هم پړسېدلی اوس یې بوځم هسپتال ته اوس هم دارې بوځم بس موږ در انصاف میلو شي جي بس موږ به نور څه ووایو جي ټیک ده السلام علیکم بچی السلام علیکم څنګه لې ستا څونه عمر به دی بچی ما 15 سال دی خرابل کم د ترړ زوی چې دی شهید شوی دی دی ستا نه کشر و ها جی ښه په دې موقع دی تا سره ولاړو زمان لږ مخکې ښه نو تا ته څه منظر یاد دی چې ډزې وشوې ته ولګېدې که نه بس سره ته یاد نه دي ما ته داسې څه نه یاد خو بس دونه تړ دي بس ډېره تباهپو کې پروت و زه هم لګېدلم زما په سترګو میږي راغلي ته چې ولګېدې ستا په سترګو میږي رالل ها جی زه پې سم بیا نه پې بیا پوه نه شوې که نه او دا تا ته پته ولګېدې چې زما د تره زوی مړ دی نه جی داسې ما ته بس په خپو کې راته پروت و قدرمنو دا د ده پوره نه وه خدای پاک د ده ساګانې لا په دنیا لیکلي دي ګنې دغه ګولې د ده د مرګ هم سبب ګرځېدی شو هوایي فایرنګ دی خو د دوی خبره خو جدا ده دغه خبره به بیا وکړمه چې تر څو به دغه لعنت له وجې نه همدغه شانته کې جنازې اوچتېږي او تاسو بیا دغه زه چې چېرته کې هم لاړ شم او د چا چې په د هوایي فایرنګ د وجې نه کور ران شوی وي د چا چې بچی مړ وي او د هغه پلار په مخ باندې دا اوښکې را روانې وي نو معاشرې که راویښه نه شوی نو دا نن
د دې سړي په مخ باندې اوښکې نه دي، دا اوښکې به سبا ستا په مخ باندې هم را روانې وي که د دې روکتام ونه شو. السلام علیکم جی. وعلیکم څنګه السلام. له ستاسو تعارف دی؟ یوسف پاسبان جی د پاسبان ډسټرکټ چا څه دی پریزیډنټ یم. ښه جي ښه. د کلي سره مې تعلق دی او دا زموږ د کلي یو ډېر غریب سړی دی، مزدورکاره سړی دی. ډېر په خوارو یې د ماشومان بچي رالوی کړي. ښه جي. په مزدورو د هغې نه بعد داسې واقعیات کېږي، یو سړی دی د خپل خارښت دپاره، یو سړی دی د خپل شیطاني سکون دپاره زما بچي وجني، بیا دې د معاشرې سپینګیري سپینروبې ما ته کیني چې یاره جرګه کوو دا یو اکسیډنشل معامله وه، یو دغه مسله وه او ما ماپ کوه زما تا سره څه دښمني خو نه وه. زه وایم ما د ټولو نه غټه دښمني دا ده. دشمن خو هغې ته وایي چې ما د هغه نه څه مړ کړل نه ما نه به څه مړ کړي، څه مې نقصان ورکړه ما ته به نقصان رسي. کوم سړی چې بغیر ما هغه له څه نقصان ورکړي ما وجني، د ټولو نه غټ ګنونه کردار دا دی چې داسې خلکه کې پر کردار ته ورسي چې خلکو ته پته ولګي چې دا کار ولې کېږي. زما د معاشرې نه دا یو سوال دی، څنګه چې تاسو ووایي چې نن دې جاړي سبا به زه جاړم، بروله به ته جاړې بروله به دې جاړي. که د دې شي مخنیوي مونږ نه کړو، دې مخنیوي به څنګه کوو؟ دا یوازې د حکومت وخت ذمهداري نه ده، دا زمونږ هم ذمهواري ده چې داسې خلکو سوشل بایکاټ وکړو، د داسې خلکو جرګه نه کوو، د داسې خلکو شفارس نه کوو، داسې خلکو وکیلا برادري دي، د داسې خلکو کیس نه لي، د داسې خلکو مخنیوي پکار دی او دوی هغه سزا پکار ده. زما دا یقین دی که یو کس ته پانصیب تختې ته ورسېده، یو کس ته سزا میلو شوه، د یو کس کور روان کړی شو، د یو کس هغه کردار مخې ته راغی او خلکو صحیح که نه، بیا به دا خلک هوایي پایرنګ نه کوي، بیا به د چا کورونه نه روانېږي، بیا به د چا د بچو جنازې نه اوچتېږي. خو افسوس دی کې د حکومت کردار هم ډېر کمزوری ماته ښکاري. پکار دی چې پولیس یو معمولي جرم کېږي نو هغې د شپې هم ځان رسوي، دا دومره ډزې کېږي چې ټول ملک ډزېږي، دوی ته نه ورېدې کېږي، یا د دوی انفارمران نشته یا د دوی داسې ذمهداران نشته. زه د ډي پي او 400 نه خصوصي دا یو مطالبه کوم چې له دې کیس ته انکوایري وشي، دې دا چا چې دا ډزې کړي دي، چا چې دا ماشومان وجلي دي، دوی د کیفر کردار ته ورسولی شي، دوی سره د هېڅ قسمه رعایت ونه شي. دې غریبانانو خلکو ته دې چې دوی په دې غریبۍ کې د خپل بچي لوی کړي دي ته د انصاف میلو شي. زما دا یو څو خبرې دي د معاشرې نه. السلام علیکم جی. زه د ټول پولیس نه مطمئن یم. د ستاسو د ماشوم چې کوم وفات شوی هغه سره هم څه رشته ده؟ دا زما د اخینې زوی دی او بس بچی هم دی، کشر دی. دا یو خبره ته کوم چې د سره خو انصاف پکار دی بالکل چې وخت وشي. بل دا غریبانان دي، دا بېوسه دي، دوی دا خبره سهار وګټله ماښام ورسره بیا څه نه دونه مهرباني وکړې. یسوچو تاڼه بټګرام چې دی موږ ته ډېر مطمئن کوم کاروي شروع کړې ده الله کوي، نو انشاءالله چې که خیر زر ته زره به زموږ ټول مسلې حل شي انشاءالله. که خیر زموږ پې ډېر یقین دی او موږ په حکومت هم اعتراض نه کوو، په دغه موږ په دې خپلو خلکو باندې دا اعتراض کوو چې دا کوم خلک دا ډزې کوي که نه، نو د الله د رضا لپاره زه ډي پي او ته مې سوچو دی چې یو ډز وشي او تاسو پسې رالې موږ درلو، موږ د دوی جرګه وکړل، موږ به ملامت یو. دا د ډزو والا ونیسئ او هغه خبر موږ به نه درځو، دوی له ښه پوره سزا ورکوي، مشین پرې راوړی، د ټوپک پرې راوړی چې دی نه یې راوړي مې پرېږدی، نو دونه خطرې کوي بیا به څوک ټوس هم نه کوي. که چېرې تاسو دا کار نه کوئ زموږ بچي به پروګرام زموږ میندې به جاړي، زموږ بچي به جاړي، زموږ خویندې به جاړي. مهرباني وکړئ تاسو له دې چې کوم ځای کې ډز وشو مونږ د دې هرې علاقې ټولو خلکو ته پرون په جنازګاه کې ویلي دي، اوس یې هم درته وایو چې تاسو د دې ډزو کار برابر کړئ چې دا ختم شي. که چېرې دا نی نو دا روزانه به زموږ میندې خویندې جاړي او شرمېږو به. نو الله د رضا لپاره مونږ دوی ته دا خواست کوو چې دا معاملې دښمنۍ خو د خلکو خپل دښمنۍ دي، که هغوی څه کوي نو هغې باندې زموږ څه کار نشته دی، خو دونه مهرباني وکړئ د الله د رضا لپاره مونږ نه دا شی ختم کړئ. ټیک ده جی، ټیک ده. دا به ختمیږي اله د پولیسو هم ذمهواري ده، خو دا به ختمیږي اله چې په کوم واده کې ډز وشي او ستاسو محله ستاسو کلی د هغې نه بایکاټ وکړي، تاسو نه د هغه روټۍ له لاړ شئ نه د هغې جنج له لاړ شئ، ټیک ده، او تاسو نه د هغې سره په دغه خوشحالو کې شریک شئ. دغه سړی تاسو یوازې پرېښودو د کوم سړي په واده کې چې ډزې شوي دي، ډزې چې چا کړي دغه سړی نو د چا په واده کې چې ډزې شوي دي، د دغې نه که تاسو بایکاټ وکړو او د یوازې د ډولۍ هم راوړو او یوازې ده دونه دیګونه پخ کړي او دا یې دغه ځای کې وغورځول نو ده ته به بیا به څوک ډزې نه کوي. نو پکار ده چې موږ په خپل هم راویښ شو.